د عوامي نېشنل ګوند مشر ملولي خان تور لګولې چې پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومت د وسلوالو په شا ولاړ دی او دوی د عوامو تحفظ په ځای خپل سرونه بچ کوي او د هغې په ترڅ کې په باقاعده توګه قلنګونه ورکوي. دا خبرې دوی په پیښور کې یوې جلسې ته په داسې مهال کې کړي چې په روانې میاشتې په 14مه نیټه ضمني انتخابات کولی کېږي او په الیکشن کې عمران خان په مقابله کې دی. د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي صدر ملولي خان ویلي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت کې د عام ولس ژوند ګران شوی او خلک یې د تبدیلۍ په نوم دوکه کړي دي او د تیرو 10 کالو تېرېدو باوجود یې هم نه څه د ترقۍ کارونه وکړل او نه د عام ولس ژوند یې اسان کړو. زه درته حقیقت بیانوم. دوه خلک دي، یو خو هغه خلک چې په خپله خاوره ننګ کوي، په خپل قام په خپلو خلکو فخر کوي، په خپل جمهوري نظام، په خپل جمهوري تاریخ او په خپل جمهوریت فخر کوي او ټول عمر یې دا دعوه کړې ده چې انشاءالله که زموږ څومره عمر دی موږ د 100 کالو تاریخ لرو، موږ به د خپل قام دپاره لګیا یو. بل خوا د پاکستان د تاریخ ګنده ترین د مداریانو هم یو لیولی خدای شته چې داسې یو بې لیوله مداري چې د هغه په شا 14 ملکونه دي، د هغه په شا د اسټابلیشمنټ حصې دي، د هغه په شا یهود دي، د هغه په شا هغه ټول غیر دینه ملکونه دي کوم چې پاکستان د پاکستان جمهوریت او د پاکستان ادارې ډیسټیبلایز کول غواړي. نن چې دا بیزوګي د هغې ځای نه راځي او دلته الیکشن ته ودرېږي، زه خو ورته ګند ویم خو په خپله دا تسلیم کړه چې دې سره په دې ټول ښار کې دونه د سړي بچی نو چې حاجي صاحب ته مقابلې ته ودرولې. پښتنو صفایي نیم ایمان دی او د صفای عمل په پیښور، چارسده، مردان او کورمه کې چالو دی. انشاءالله د علماو په دعاګانو موږ ورپسې د صفای هغه اوزار راغشتي دي. دا ګند به دې ځل انشاءالله د دې خپلې خاورې نه پاکو. ملولي خان زیاته کړه چې تاریخ د ټولو نه زیات کارونه د عوامي نېشنل ګوند په حکومت کې شوي دي، لکه عبدالولي خان باچاخان یونیورسټۍ په شمول نورې 12 یونیورسټۍ او 6 کیمپسونه سره په درزنونو کالجونه او په سوونو سکولونه یې جوړ کړي دي. دغه سره د عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس په رزړو کې د ماشومان اسپیټال او د ایشیا د ټولو نه لوی جوړشل کمپلیکس یې جوړ کړی دی. دین علاوه په 2009 کې چې کله سوات کې جګړه شروع شوه نو نه یوازې یو کامیاب پوجي اپریشن یې وکړو بلکې واپس یې متاثرین خپلو سیمو ته هم په عزت ولېږل. علب خان شیرپو، دلبر نیوز، چارسده.